کافران هغه ټول مسلمانان ته راجمع شي، یو موټی مسلمانانو ته راجمع شوي دي او ټول کافران راجمع شوي دي یو موټی مسلمانانو لپاره. یو حدیث کې راځي نبي علیه السلام فرمایي چې داسې زمانه به راشي چې دا ټول خلک مشرکان به یې ورته داسې دعوت ورکوي لکه څرنګه چې یو کس هغه خوراک او څښاک ته تاسو دعوت کوئ. کله چې یو کس څه خوراک یې تیار کړی او نور خلکو دعوت ورکړي چې باندې راته موږ سره کې څومره په خوشحالۍ راځي. دغه رنګه دا مشرکان یو بل ته دعوت ورکړي چې راځئ دا مسلمانان هغه موږ تاسو شهیدان کوو. نن هغه بیت المقدس مسلمانانو په لاس کې دی. زمونږ تاسو نور څه وس هغه نه کېږي خو لیکن صرف د دعا وس کېږي. نن د اختر مبارک هلته او هلته مسلمانانو باندې سم ظلمونه کېږي. داسې ویډیوګانې راځي چې سړي ته سم افسوس راشي په دې حال کې والله مسلمانانو دومره ایمان وتی دی چې بیخي افسوس او ترس پکې راځي. او بیا نبي علیه السلام فرمایي چې صحابه عرض وکړه یا الله رسوله موږ به کم یو. نبي علیه السلام وفرمایي چې نه تاسو به کم نه یو خو ستاسو په زړونو کې به دنیا هغه واقع شي او مرګ نه به یاره پیدا شي. زما ورونو موږ تاسو سره بلکل دغه حال شوی دی. مرګ زموږ تاسو نه هېر دی. موږ تاسو مرګ نه هېرېږو او د مرګ نه تیاری نشته. په دې وجه زموږ تاسو مسلمانانو باندې هغه ظلمونه هلته کېږي. یو بله خبره هغه درېیمه خبره هغه دا ده چې نن د اختر مبارکه ورځ ده. اکثر خلک په دې کې داسې هغه رواجونه کوي چې کله د دې نه مخکې څه غمونه شوي مطلب د دې رمضان نه مخکې یا د رمضان کې نو په دې اختر په ورځ باندې خلک تعزیتونه لري او د هغې سره هغه غم بناوي. اگر که غم ډېر مخکې شوی خو بیا ورته ځي نو دې نه د نبي علیه السلام منع کړې ده چې تاسو د خوشحالۍ په اختر په ورځ باندې هغه غم د نورو خلکو سره هغه تعزیت ته ورشئ. ځکه تاسو چې ټول ته جمع شئ هغه بیا خپل غم یادېږي. او نبي علیه السلام د دې نه منع کړې ده چې یو سړی به 3 ورځې نه زیات پورې غم هغه بیا یادوي. د دې نه منع کړې چې یو سړی وایي زما پلانکې مړ شوی دی زه مې کپړې نه اچوم. نه صرف د یوه ښځې لپاره هغه 4 میاشتې هغه جایز دی چې ډوله سینګار به نه کوي چې خاوند یې پړ شي. او نورانو خلکو لپاره 3 ورځې نه زیات غم مناول هغه نشته. څلورمه خبره دا ده چې نن به اکثر ماشومان له موږ تاسو اخترې ورکوو. ټیک ده مال خو باسې ورکوو پیسې باسې ورکوو خو د نیت اخلاص پکې خامخا وکړئ. لکه نبي علیه السلام فرمایي یو کس یو نیمه کجوره د الله تعالی ورکړي دې الله تعالی ته هر قسم هغه اجر ورکوي ولا قیامت په ورځ ټوله غټ اجر چې مثال نیمه کجوره په څو کېږي زموږ په 15 روپۍ به هم نه کېږي. زموږ که دا 100 روپۍ ورکړو 200 دې نه به الله تعالی ډېر اجرونه موږ هغه راکړي نیت پکې هغه انشاءالله خالص کوي. نو دا یو څو خبرې په دې کې دا خیال وساتئ. او اهمه خبره هغه دا ده چې د دې مسجد نه چې وځئ نو په دغه کې هغه یو بل اختر مبارک مو ورکړي. دې نبي علیه السلام منع کړې ده. ټیک ده بار مسجد نه بار وځئ نو خیر دی بیا یو بل اختر مبارکي هغه ورکړي. خو مسجد کې هغه یو بل اختر مبارکي مو ورکړي غاړې مو ورکوئ. بار لږ شي نو مسجد نه بار خیر مبارکي ورکولی شي. نبي علیه السلام دې نه منع کړې ده. نو د الله د نافرمانۍ نه په دې باندې اذان خیال ساتل پکار چې نافرماني هغه مو ونکړو دا نیک اعمال هغه موږ ته ضایع نه کړو. الله تعالی دې موږ په دې کې د عمل کولو توفیق راکړي. الله تعالی دې زموږ چې کوم فلسطین کې مسلمانان وروڼه دي الله تعالی دې د هغوی مددګار شي. یا الله زموږ نور هېڅ وخت نه کېږي. یا الله ته د هغوی مددګار شي. یا الله یا الله په دې مشرکانو باندې یا الله ته دې مسلط شي. یا الله داسې عذابونه ولور کړي. یا الله په خپل قهر یې اخته کړي. یا الله یا رب العالمین زموږ هېڅ طاقت نشته دی مسلمان ته. یا الله صرف د دعا وس دی. یا الله یا رب العالمین ته د هغوی مددګار شي. یا الله یا الله دا مسلمانان د دې فلسطین د دې مشرکانو د یهودو د دې ظلم نه هم ساتي. یا الله دا بیت المقدس هغه مسلمانانو په لاس کې راوړي. یا الله یا الله زموږ دا مات کړي عبادتونه یا الله یا الله چې کوم عبادتونه کړي یا الله زموږ د قبولیت ذریعه وکړي. یا الله یا الله زموږ دا عبادتونه قبول کړي. یا الله یا الله چې زموږ دا عبادتونه د اخلاص پکې نشته. یا الله که چېرته اخلاص پکې څه راځي پیدا شي یا الله شیطان یې نه پرېږدي. یا الله یا الله زموږ دا عبادتونه په دربار قبول کړي. یا الله یا الله زموږ دا عبادتونه رمضان پورې خاص وکړي. یا الله یا الله موږ حافظه دې
فکر کې الله عبادت یا الله یا الله زموږ دا کوم مسلمانان دي یا الله په دې کې د ایمان جذبه پیدا کړي الله یا الله زموږ ته زړونه الله د دنیا مینه واسي یا الله یا الله زموږ ته د ایمان اخلاص پیدا کړي الله یا الله زموږ چې کوم ځوانان دي یا الله دې کې د دین جذبه پیدا کړي الله یا رب العالمین زموږ دا ځوانان د دین لپاره استعمال کړي الله یا رب العالمین زموږ دا ځوانان هغه په جهادي موقوف حاضر کړي الله یا رب العالمین زموږ ورونه پلار چې کوم خویندې دي او میندې دي الله د ټولو عبادتونو پر دربار قبول کړي الله یا الله دا چې کوم کار